د باچا خان د فلسفي روحي روانو شو غیب عجب مالی د پښتونخوا د ګلستانو شو غیب. شهید امن حاجی محمد شعیب خان شهید د څلورمې کلیزې په مناسبت سره د یعقوبي کلي مشرانو، د دیارخان فاونډیشن عہدیدارانو، د یعقوبي نیوز او زلنده ټي وي واکدارانو د شعیب خان ته خراج عقیدت پیش کو. د یعقوبي کلي د مشرانو او د دیارخان فاونډیشن یعقوبي د طرفه د هغې په قبر باندې څیره هم واچولې شوه او د هغې روح ته د ایصال ثواب دپاره فاتحه خواني او دعاګانې هم وشوې. په دې موقع باندې د حاجي شعیب خان مرحوم د خاندان وګړي هم موجود وو. د دیارخان فاونډیشن یعقوبي چیرمن د حاجي شعیب خان د زندګۍ په باره کې څه دارنګې وویل. خدایه څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک، هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي، جړوي مې هغه تلې تلې خلک. هم رحمان بابا دا شعرونه د داسې خلکو باره کې ویلي دي چې نن موږ د چا په قبر باندې ولاړ یو. دا د دې علاقې ستر شخصیت بابا یمن حاجي شعیب خان شهیدو. نن د هغې څلورمه برسي ده. هم په ننني تاریخ باندې په 18 جولای 2014 کې ماښام هغې په خپل حجره کې شهید شوي. ژوندي قامونه، ژوندي خلک، ژوندي خاندانونه، خپل اتلان، خپل مشران، خپل محسنان همیشه د هغې یادونه نمانځي، د هغې کارنامې یادوي او د هغې د شخصیاتو اړخونه خپل نوي نسل ته منتقل کوي. هم په دغه سلسله کې موږ راغونډ شوي یو د یعقوبي د اصلاحي جرګې مشران، د دیارخان فاونډیشن، د یعقوبي نیوز او په تیره د زلن ټي وي نمایندګان، د شعیب حاجي صاحب د خاندان خلک راغونډ شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول زه د یعقوبي چې زمونږ کلی دی او د هغې نه چې کوم د ملکزو د جرګه راغلې ده او بیا ورسره دیارخان فاونډیشن چې دا هغه دیارخان فاونډیشن دی چې مونږ بلا لیدلي چې په مړوني باندې نشان خیدر او د عزت پګړۍ په سریږي. خو دا دیارخان فاونډیشن چې شعیب حاجي صاحب ته په جمدانه باندې د امن پګړۍ په سر کړې وه، نو د شعیب حاجي صاحب قدر دی سره په جمدانه باندې مو او نن هم چې نه دی راغلي دي دلته کې. په دې وجه باندې دلته کې بلا زمونږ وروڼه عزیزان، سیاسي ملګري، اصلاحي ملګري هغې به دې موقع باندې نشته، ځکه چې دا پروګرام مونږ نه دی کړی، دا دی په خپله مینه دلته راغلي دي. نو په دې وجه دلته کې زمونږ هغه مشران نشته دی. زه د دې د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم او بیا خاص کر د دیارخان فاونډیشن او د اصلاحي جرګې یعقوبي شاهنسیل الله دي، ظاهر خان دي، کرم ستار رور دي او نور ټول مشران چې کوم راغلي دي ما سره الفاظ نه. د یعقوبي د اصلاحي جرګې دیارخان فاونډیشن د طرف نه یا د یعقوبي د جرګې د طرف نه دا کومه غونډه چې کېږي، نو موږ د ډېر زیات شکرګزار یو چې موږ له دې توجه راکړي او دا کوم ایوارډ چې دي ورکړو شعیب حاجي صاحب له په ژوندانه باندې د امن والا، نو یقینا ډېر خلک چې په مړوني باندې خلک بیا اسمان ته خیږي، خو دوی په ژوندانه باندې د خپلو مشرانو قدر، عزت او هغه چې مرګ انجام خو د انسان د روح کې نه دی، انتقال دی د یو ځای نه بل ته وشي، عمل دلته جزا هلته به ورکېږي، غم تې جوړ شي چې نشوالی دلته وشي، او یو وسلي کوه یو درد و اسویلی شو چې جانان هغه وخت سترګو ته نږدې شو، ما چې ولید بې مجاله کټ کې پروت و هېڅ یې ونه وي په مرګ راته مسکې شو، شهید مې ولید په سرو وینو کې پروت د چا د ژوند د بچ کېدو په خاطر د خپل بدن
قرباني وښودله. الله پاک دې شعیب حاجي صاحب ته هغه جان ښایسته کړي. هغه ډېر یو زبردست جرګمار سړی و، د امن پیغام به یې ورکو او هر چا ته به چې کوم نه رسېده. نو الله پاک دې هغه رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اسد زه خو ټول نه مخکې د یعقوبي د جرګې د دې رزړو د جرګې د کرم ستار بای دی د دې ډېر زیات شکریا ادا کوم چې دوره ډېر لوی عزت د شهید له ورکو او موږ له راکړو، زموږ د کور له راکړو. خو د ټول نه لویه خبره به زه د حاجي صاحب یوه خبره کوم چې کله دی په کوم ورځ شهید شو، په کوم وخت شهید کېدو، د شهید کېدو نه تقریبا نیمه ګنټه مخکې چې هغه ما ته خبره کړې ده، نه الله ګوارې چې زه بس صرف هغه خبره وکړم. حاجي صاحب زه یو روغې له تللی وم چې رالم، نو ما ورته حاجي صاحب هغه روغه خو وشوه، ډېر زیات خوشحاله شو، داسې سترګو کې اوښکې رالې. ما ته وایي بچی داسې چل دی چې د خلکو سره محبت وکړې، خلک انسانانو سره مینه وکړې، انسانان یاد کړو، د انسانانو سره مینه وکړې، او چې چا د الله تعالی مخلوق سره مینه وکړه نو اسمان ته یې ګوته داسې کړه، وی الله پاک به د هغه شي. او ما ته ویې څه ده چې کله د الله د چا شي نو بیا زه خو اول د کرم ستار ډېر شکریا ادا کوم چې موږ یې دلته راوستو او د عوامي نیشنل پارټۍ کسان هم دي، موږ سره اصلاحي جرګې والا هم دي. نو هغه د بابا قبر له د مزار له دا الله پاک هغه وفات شوی نه دی، صرف د دنیا نه انتقال شوی دی. هغه دلته کې هم ژوند دی، انشاءالله شهید خود ژوند دی، نو هغه هلته هم ژوند دی. نو موږ خو نور دا خاصه نه وایو، بس الله پاک دې هغه جنت فردوس ورکړي او الله پاک دې زموږ نه د دې ټولې جرګې والا نه داسې کارونه والي او په دې نه قدم باندې موږ روان شو، کوم چې د بابا په قدم باندې موږ روان شو انشاءالله چې څنګه ایاز دی وي اسد وي چې موږ د صادر دغه شان په پو کې وغورځو، نو دا زموږ کمال نه دی، دا د دې برکت و. هغه برکت باندې موږ الله پاک هغه روح سپاري که هغه ارنګه سختۍ نو هغه الله پاک یې وکړي. ډېره مننه. په آخره کې د دعایي کلمات او فاتحه خواني ادا کړی شوه. لا اله الا انت